الذين آتيناهم الكتاب اغا خلق چاته چې مش کتاب ورکی یعرفونه کما یعرفون ابناهم اغا تا قرآن داسې پیژنې لکه خپل بچان چې پیژني وان فريقا منهم اور بشک د دې یو فریق یعنی د دې مشران لا یکتمون الحق اغا حق پټي وهم يعلمون حالانکه هغه په هر څه خبر دي الحق من ربک حق هغه دي چې ستاسو د رب د خوا سره راغلی دي فلا تکونن من الممترین اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د شک کول والا ځان ما جوړوا دا سورة البقرة آیت نمبر 146 پدې کې الله رب العزت وی خبرې بر اوله خبره دادا چې الله نبی دا يهوديان او دا نصرانيان چې دي دا تاسو پیژنې لکه خپل زوی چې پیژنې تا دا غره کم پیژنې حضرت عبد الله بن سلام یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل اے حضرت عمر ما چې د نبی علی السلام مخ ویل دي زما خپل زوی په باری کې خو شک ستا خو د نبی علی السلام په باری کې شک نستا زما کې داسې کور والا یو خیانت کړي د زما په زوی کې شک یې لیکن د محمد صلی الله علیه وسلم چهره دار کم د چې په هغه کې شک نستا هغه د خیانت څخه صفا ده دغه رقم دا يهوديان چې دي هغه خپل بچان نو رقم تا پیژنې لیکن د کتمان حق پټي په هر څه خبر دي حق پټي دویمه خبره پدې کې الله رب العزت دا بیان کړی دا چې مسلمانانو تاسو په شک کې مرازي نبی علیہ السلام ته خطاب دی پر امت ته خطاب دی په شک کې مرازي ما د دې وضاحت په اردو کې وکي شک کې دا ډېر غټه فتنه را روانه ده څوک د نبی علیہ السلام ختم نبوت په مشکل مشکوک کوي څوک صحابه مشکوک کوي څوک حدیث مشکوک کوي څوک المنز مشکوک کوي او څوک قرآن پاک مشکوک کوي مختلفه فتنه زموږ په زړه کې شک راځي نو زموږ د لپاره پکار ده چې موږ به شک نه کوو زموږ نبی ته حکم دی تر قیامت هر امتی ته حکم دی چې تاسو په دې باره کې شک نه کوئ او په دې کې دوه هدایت الله رب العزت را کړی دي یو هدایت دا دی چې علم در سره پټه به نه که علم در سره اور پټ دي کې دا د يهودو نصارا طریقه ده علم به بیان ہے که څوک خو بدیږي که خوشاله کیږي که مقتدیان ناراضه کیږي که د محله والا ناراضه کیږي که د هر څوک ناراضه کیږي که قرآن کې راغله خبره ده محمد مصطفی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده هغه کل کر بیان کا په میدان باندې نقصان یو نسته هغه د الله د طرف څخه دي که د چیرې پټه که د يهود نصارا دویمه خبره ده د دین اسلام په باره کې به شک قطعا نه کوي خاص طور پر په عقیدو کې به شک نه کوي عقیده به صفا ساته په هر شي کې بس شک نه کوي لیکن خاص طور پر عقیده چونکه د ایمان سره د کفر مسله ده لہذا په دې وجه باندې په عقیده او په اعمالو کې به شک نه کوي الله رب العزت